او هغه ذات طرف ته راواړي کوم ذات چې دا بندگان پیدا کړی. نو دې سوره اخلاص کې الله رب العزت مجموعه د دغه خبرې ذکر کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم له مشرکین راغی وی انصر لنا ربک منتا د خپل رب نسب بیان کا چې ستا د رب نسب څه دی. نو الله رب العزت دا آیاتونه راولېږل. قل ورته ووایه پیغمبره هو الله احد، دغه الله تعالی یو ذات دی، لا شریک له، د دغه الله څوک شریک په ذات او صفاتو کې دا نشته دی. الله الصمد، الله بې نیازه دی. صمد څه ته ویلی شي؟ الصمد الذي، صمد هغه ذات دی یصمد الیه الحوائج چې ټول خلق هغه ذات طرف ته خپل حوائج او خپل حاجتونه وړاندې کوي، هغه ذات ته صمد ویلی شي. الله الصمد، الله بې نیازه دی، الله بې حاجت دی، هیڅ چاته حاجت دا نشته دی. لم یلد، نه دی الله ناسو، نه د الله د چا نه پیدا دی. ولم یولد، او نه دی الله نسو پیدا دی. ولی الله فرمائے ولم یکن له صاحبا، دی اللہ لرا بیبی نشتے. ولم یکن له کفوا احد، اور نشتے دے کو مثل دا اللہ بانے احد نیس یو کس. کتا ہر سمرا آلہ رسولی دی، خدا آغا ذات سر بذات او صفاتو کی شریک نشتے دے. اللہ فرمائے تاسو چې د چا عبادت کوئ نو فارونی ماذا خلقو، ما ته وښایئ چې دې خلقو دغه الهو چې تاسو ګرځولي دي دې الهو څه پیدا کړي دي. آیا دوی داسې څوک پیدا کړي دي؟ کوم پیدایش چې الله رب العزت کړی ما ته وښایئ. هغه ذات په مثل باندې په ساده ذات په مثل باندې څوک نشته دی. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، ورتوا پیغمبر اعوذ پنا غوارم برب الفلق، پرد شلون کی باندې، برب الفلق پرد شلون کی باندې. اللہ فرمائی فالق الاصباح، شلون کے دسبانے شپا ختم کی رزنا باسی، رز ختم کی نشمنا باسی. اللہ فرمائے فالق الحب والنوا، شلون کے دانے دے او دانو کی دے دانا اغرزے آغین اللہ رب العزت تیغ راو باسی، اڈو کے اغرزے داغین اللہ رب العزت لو یقونا جوڑا کی. دے پیدا کون کے سوک دے آغی واللہ دے. وردقوا پیغمبرہ اعوذ پناہ وارما برب الناس، برب خلق برب الفلق، برب شلون کی بانے. برب شلون کی بانے ہاوا دانے تو گورا اڈو کی تو گورا. من شر ما خلق، د شر داغنا ما خلق چتا پیدا کری دی چا اللہ پیدا کری داغی د شر نو پناہ وارا. کاغا انسانانو کی پیر دیو که مولا دے، که انمی دیو که سڑے دیو که فضدا، که سپے دیو که شرم و تیازمارے دے، که پیریان دیو که دیوان دے که انسانان دے. ربا چکم تا پیدا کری دی دے ٹول نظر پناہ وارم، دے ٹول دے شرم استا پر سر پناہ وارم. ومن شر فاسق اذا وقبا، او دے شر دا حالت یرین اذا وقبا کلچ خورشی. ومن شر النفاثات، او دے شر دا غفق ونکنا فی العقل پا غٹو کی چاہوی دم اچھی او تار لغٹ ورکی او پوکی ہے. او بیا سکی اگر ماشوم غانے دو واچی نماشوم خپیتے واچی و یر پدی بانی منگا دم پوکلے دی، یا والا خپیتا کنچکا چولی، یا والا دی غانے تا چولی، یا والا لاستا تور تارا چولی، یا غیلے غٹا ورکلی و چولی ورکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل ما تعتمد علیہ فهو الہو کا. الفتح الربانی کی
لوی ځوان چې ورته موږ وایو لوی ځوان هغه دا ذکر کوي وایي کل ما تعتمد علیه فهو الهک هر هغه څیز چې ته په هغې باندې اعتماد وکړې نو دا ستا اله دی وکل شیء تخاف منه وترجوه فهو الهک هر هغه څیز چې ته د هغې نه یره کې او ته ترې امید ساتې او تمه ساتې نو دا ستا اله دی نو مونږه غاړې ته ښه مزېدار تعویض وران کړی په سرمنه کې بند کړو خپې ته کنجکه واچو تور تار ورته واچو ماشوم ټکره وخوري او را پریوځي نو تور تار ورته واچوي دا ګوتو ړنده شوې ده نو دا ورته تا چشمې واچولې چې تور تار دې ورته واچو وایي دا دم کړی دی دې باندې مونږه دم وکړی دی هغه ول خپې ته واچي ګوتې ته واچي وایي دا ګوتې ړنده ده نو موږ له خپل د زړه سترګې رڼا کول پکار دي چې دا کار زموږ څنګه دی الله فرمایي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د هغه کوونکو نه په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکو نه کله چې حسد وکړي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس قل ورتوایا محبوب پیغمبرا اعوذ پناه غواړم برب الناس پرب د خلق باندې درې حالت په انسان باندې راځي یو د ماشوموالي دویم د ځوانۍ او دریم د بوډاوالي ماشوموالي حالت کې تربیت کوونکی څوک دی هغه الله دی نو چې کله ماشوم وي نو د خپل زور راشي کله یو خوا منډه کله بل خوا منډه او چې کله ځوان شي نو بیا سینې له ډب ورکوي څوک نشته چې به کمړایږي بیا سینې له زور راغلی هر ځای کې جنګ جګړې درز اوبرې راوستې او چې بوډا شي نو بیا اکثر د چرګانو شرونو ته کېنولي بس سره بیا چرګان پېښوي نه دې دریو واړو حالاتو کې ماشوم وي نو الله ته محتاج وي ځوان وي نو الله ته محتاج وي بوډا شوي نو الله ته ستا احتیاج دی الله فرمایي په ماشوموالي کې اعوذ پناه غواړم برب الناس پر رب د خلقو باندې چې هغه پالونکی دی هغه پرورش کوونکی دی انسان دی ملک الناس واقدار و اختیارمند خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسه چونکی الخناس چې هغه وسوسه واچي او بیا پړشي الذي يوسوس چې وسوسه چې په صدور الناس پسینو د خلقو کې من الجنه والناس اے الله کاغا شیطان د جنات نه ویو کله انسانانو نام کاغا د جنات نه ویو کله انسانانو نه وی خدا جنی شیطان چې کوي نو دا هو انسان سره زړه کې ولا وسوسه واچي هو چې کوم انسي شیطان دی دیوری دنا سنیسی و گناہ بسی ولی کوزی او تمرمانی گناہ کئی دا اللہ نافرمانی بدربانی کئی نو دا انسی شیطان دا جنی شیطان دا زیاد شری دی دیوی سریا رازا غلا لزو غلا کوکو نزیزی موارد کر انسی شیطان آغا دا رسولورتیا پیدا کئی وی رازا دیزای تزو زنا کوکو او زدی سی موارد سریا بیارس زمان بسر راوتا دا اللہ دا نبی سنت با مات کی پا غم و پا خالے کی بدعات و رسومات با سوا کی ولی ویرا لالا خبا کی گی و کاکا خبا کی گی و بیبی خبا کی گی او بیا چی پا کور کی دائی اسخات رکڑای موجود ہوئی نا آغا با دا ٹول رواجون را موکی کئی چی وہ پرچی پا دے غم کے دا رواج دے پا دے غم کے دا رواج دے دا پورا زمون کا رواج دے پختانو دا زمون کا طور طریقی دی زمون کا پلان نگرو دا خبر راوانی دی اور پخادائی کی اول یہ ٹک ٹکور نکے کنا وی دا کار خوال نکے خدا خالی خدا وی غم خونه دا خالی دا وی غم پا سبانی خیستخ کاری کی پا چڑا بانی
او خاجوی په سبانه خسته ښکار کیږي په ټک ټک ور باندې شابه مسلمانان رب العزت خستانه دار غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ټک ټکور دا منافقت داسې پسړه کې پیدا کوي لکه څنګه چې تکی پسل ته وګورې کې وغراو کی او دې موږ ته وینا کو چې را غم دا په جوړا باندې خسته کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمان امت نا انسان نه دی کاغه ناری نه دی او کاغه سنا نه دا ليس منا من ضرب الحدود ندی زمنا انسان چا غاد خپل مخ د وجه د غم نو وهو ویټکو وشق الجيوب خپل گریوان وشلو ودعا بدعوى الجاهليه او خیره سان دی ویلی پشاند ساندو د جاهلیت چغي وی چې و پلان کیا ته چې لاړ شي نو زما هغه بچی ته بداسې دا سوچ تا پسې مور ډېره سخته خپاوه د دې هلته مجلسونه لګېدلي دي کټونه ورته پراته دي تختونه ورته لګېدلي دي نو دی هغه ځای کې مجلس لګي نو ستا حال به ستا زوی ته ووایي ستا لور ته به ووایي ستا مور ته به ووایي نو دا د جاهلیت خبرې دي هغه د دعا محتاج د دعا ولا وغواړه نو دغه د انسی شیطان ښه چې د پیغمبر کومه طریقه دا هغه طریقه هغه په څه باندې بدله کړه په جړا او پر یاد باندې په خپلو رواجونو باندې په خپلو رسمونو باندې قرآن الله رب العزت د دې لپاره نور رالیږلی قرآن یې خو دې له راولېږه چې دا مخې ته کېده او په دې باندې ځان پویه کړه که یو سړی دا ووایي چې قرآن کریم ډېر زیات ګران دی زه نشم زده کولی 15 ځایه سوره قمر کې په خپل ذات باندې رب العزت قسم سوی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر قسم مې په خپل ذات باندې چې ما دا قرآن کریم آسان کړی دی منګه د فارا د سوچ او فکر د فارا د تدبر فهل من مدکر آیشته سوچ دینه پندو نصیحت واخلی 15 ځای الله رب العزت سوره قمر کې دا وایي نو دا چا د پاره وایي زناورو د پاره وایي که انسانانو د پاره وایي انسان اله چې په غیږ کې رااخلي او د الله کتاب ته کېني دا هر انسان لا په دې باندې په خپل سوچ پکار دی چې آیا دا قرآن کریم الله صلی الله علیه کړي او دا رواجونو کې او دا رواجوم شته چې مونږه ډولۍ کې د ناوې سره لازمي قرآن وو او بیا چې کله کمرې ته دننه کوي نو د پاسه په قرآن ونیسي او هغه لاندې تېره شي هغه هم د نر بچی وایي زما د دا قرآن وایي که په دې کې مې سم وخت تېر چې کم کار په کم کار کې خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم وشي او خلاف د الله رب العزت د حکم وشي هغه کور تر همیشه د پاره هغه نه آبادي کې پاغي کې همیشه د پاره اختلافات ولی نه د الله د حکم خیال ساتلې او نه د الله د نبی د سنتو خیال ساتلې نو دغه ته ویل شي انسی شیطان